نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا إذا لظالمون صدق الله العظيم. دا سورة یوسف تے او او یایم آیات تے 78 نمبر ندین شروع کی گی. اللہ سبحانہ وتعالی پدی کی فرمائی چی کلا دبان دا غلا ثابت شو دا بنیامین دا مالنا دا غنمو دا بورینا اغا کاسر ہوتا نو هغه ورته چې تاسو خو غلې تاسو خو غلا کړی دا لہذا تاسو تلې نشئ. نو بیا ته د قانون ته پوسو کو نو هغه ورته چې تاسو په شریعت کې څه دغه نو ای ورته چې زمونږ دا قانون دی چې چا غلا کړی هغه به دا غلام وي هغه به هغه سره پاتې کیږي. نو بس بیا دی چې کله دا خبره دغه کا نو په ځبن کې داسې د خلینو دا خبره مو ته چاو دغه غلا کړی وي دا غرورم دغه شانتي وغه غلا کړی و. نو یوسف علیه السلام په بارک الله پاک فرمایي فاسرها یوسف فی نفسه پټه دا خبره یوسف علیه السلام په خپل زړه کې او غږ دی ته ونکو ولم یبدها لهم او دی ته بیان ځان ښکارا نکو. قال انتم شر مکانا او دې ځان سره زړه کې وی چې تاسو خو ډیر بدتر یې د خلقونه والله اعلم او الله خپې دی د هغه خبرې باندې چې تاسو دا کوم خبره وکا په دې باندې الله خبر دی به ما تصفون چې هغه تاسو کوم وای کوم طرف ته تاسو اشاره وکا هغه غلا نه وا خو هغه یو اله کړی و د ترو چې هغه لګوړو کې لوي کړو بیا ور سره د هغه محبت پیدا شوه. نو بیا چې پلار ته مطالبه وکړي چې رب دې اوس ما تر اپریل وی شو نو دا غیزره نه کېدو. نو هغه دا کارو کو چې هغه سره یو بندې غونتیوا ډیره قیمتي وا یا کنو خو تبرکن هغه ته د اسحاق علی السلام نه پاتې شي د یعقوب علی السلام او دغه بیبي پلارو اسحاق علی السلام او دا شاید چې د ابراهیم علی السلام نه یاد اسحاق علی السلام نه روانه ونه تبرک ډیر غټ نو دا دغه مشره لور سره دغه لور سره هغه چې کله دې لوي کړو نو هغه د لاندې کمیس د لاندې وتړله او بیا زړه کې دا خبرو که چې په دې طریقه به زه دې پاتې کوم. نو زه به دې چې کله پلار کور ته بوځي نو زه به وایم چې زما هغه بندې څه شوه نو هغه بندې به زه دعوه وکړم نو بیا به زه ورته وایم چې زه تالاشي علم نو چې کمیس یې اوچت کړو د هغه لاندې بندې تړلې وه نو خو تړلې هغې وه دی خو ماشوم دی نه پوهېدو نو ورته چې دا وګوره بندې ده پټه کړې ده بس دا خو دی اوس ما سره دی خو زما شو بس دی اوس ته مانه دی نه شي غشتی. نو یعقوب علیه السلام ورته وخاندل او بیا ورته پرې خو چېرې دی زړه نه دی لہذا نو هغې نه دی د رونو نورو خلکو ته دا مشهوره کړه چې دا د پټه کړې وه هسې هغه پورې یو الزام غونتې وتړلی شو خو نور خلک خو د حقیقت نه نو خبر. یعقوب علیه السلام او دغه خور هغه پوه شو په دې خبره باندې چېرې دې زړه نه دی دې ځان له دا هیله جوړه کړه زمونږ په شریعت کې دا جایز دی ورته یې زه خورې بس بویې زه خیر دی بیا چې خل وی شو نو بیا یې راوستو که نه بلوغت ته چې نزو شو. نو دلته کې الله پاک وفرمایل چې یعنې ده دا خبره هغې ته بیان څرګنده نه کولی چې لا د الله حکم نو شوی کنی مخکې به یوسف علیه السلام خبر پلار ته هم لېږلی ورونو ته به هم لېږلی چې ما له خدای بادشاهي ور راکړه بس تاسو راځئ. نو هغه دا خبره بیا هم ښکاره نه کړه. د دی دا امتحان د یعقوب علیه السلام لا پاتې و دغه امتحان لا پوره شوی نو د دې د وجې نه چې دا د الله په حکم ارسه کېده بیا کله چې دی دا خبره وکړه خو هغه ځان ښکاره نه کړو بیا دی په مینت سماجت باندې راغه
چیرې داسې خو کار نه کېږي او اوس به داسې څنګه دی بوسو. نو دی ورته وی قالو دی ورته وی یا ایها العزیز اے عزیز مصر ان له ابن بشکه چې د خو پلار دی شیخا کبیرا هغه ډیر زیات بوډا دی ضعیف دی فخذ احدنا مکانه نو هغه د باندې ډیر زیات مهینده د سره ډیر زیات محبت ته ډیر په مینه سماجت ته دی موږ روان کړي نو ته دې پریدا او زمونږ یو کس ځان سره پاتې کا. نو ته جواب کې څه وایي انا نراک من المحسنین او ورسره دا موي چې مونږ تا وینو چې ته د محسنانو خلکو نه ته په مونږ باندې دا احسان وکي یعنی زمونږ پلار ته تکلیف اون رسه هغه ته په دې باندې ډیر زیات تکلیف ورسي چې یو ورور د مخ کې بروک شوی دی او هغه په مونږ باندې بدګمانیم کوله دی را پرې خوم نه خو مونږ لډیر قسمونه او ډیر د غیره کو بیا ډیر په تاکید مونږ دی راوسته دي او هغه ډیر ضعیف دی او کمزور دی لہذا ته دې پریدا او مونږ نه یو کس خیر دې پدې کې پاتې کا او ته ډیر خسړې او ته احسان کوونکی په مونږ باندې دا احسان وکا. قال یوسف علیہ السلام ورته وی معاذ الله دا الله باندې مې پناه وي د داسې خبرې نه چې دا تاسو کوم کوي چې د ګناهګار په ځای باندې به ګناه سړی ځکینو ما ګناه هغه کړی دا کینوم ده څنګه چې زموږ پښتانه کوي چې قتل یو کی او هغه ورور وجني الکه هغه راټینګ کوي هغه وجني چې چا قتل کړی دی ناحق او چې چا قتل نه کړو سه یو مجبور او مظلوم او ترور دی چې غریب په لارو کوڅو کې روان دی یا ډیوټي روان دی یا کار روان دی او داس وي بدل واغشتو نه بدل دی څه نه وای چې ته د یو په ځای باندې بل دلته کې الله پاک ور په دې کې دا فرمایل چې یعنی هغه ورته وی چې قال معاذ الله ورته فرمایل چې زه پناه غواړم د داسې کار نه داسې خبرې نه ان ناخذ چې زه اونې سما یا پاتې کما الا وجدنا متاعنا بل چالرا چې د چا په دغه کې سامان کې هغه شی ملاو شي نو غل خو په حقیقت کې هغه د سزا خو هغه ته ملایي دل پکار دي سره زرونی سبا هغه سزا ورکم او هغه غل چې کم دی نو پریدم دا ناروا کار دی نو دا څنګه دا مونږ ته الله پاک دې کې یو بیان وکړو چې دا که څوک داسې وي چیرې دا غل پرید او ما رونی څه خیر دی او دې دغه کړه هغه به نه پریدي بس هغه هر څومره چې دغی نو دلته کې الله سبحانه وتعالی فرمایي چې او بیا ور سره دا فرمایل چې ان اذا لظالمون او کچره ما دا کار وکړو زه خو بیا د ظالمانو نشم دا خو ظلم دی چې یعنی یو عام یعنی سړی زرا نسم او غل پریدم نو دا ظلم دی. فلما استيئسوا چې کله دی نا امید شو منه ددنا یعنی د یوسف علیه السلام د طرفنا خلصوا نجیا نو دی بیا داسې سیر تلاړ او کېناست او خپلو کې مشوره شروع کا چې څوک یار داسې چلو شو. قال کبیرهم نو وی دی کې هغه غټ مشر یعنی مشر دی کې الم تعلموا آیا تاسو دا معلومه خبره نه ده ان اباکم چې تاسو پلار چې دی قد اخذ علیکم په تحقیق سره اغشت دی تاسو نه موثقا قسم من الله د الله په نوم باندې ومن قبل او د دین مخکې ما فرطتم فی یوسف تاسو کسروار وئی یا ګناګار وئی د یوسف په باره کې یوسف علیه السلام په باره کې اون تاسو دا ګناه کړی و چې هغه مو دغه کړو ضایع مو کو او بیا لارې د دروغ باندې ورته وکړه اوس کدا حقیقت هم دی هغه په تاسو باور نه کوي اسه دې د دې خبرې لپاره دا خبره یعنی بیانې چې یعنی ګور چې یو پیر دروغ ویلي په باندې ټول عمر د پاره اعتماد ختم شي هغه بیا اوس دا ریشا خبره ده او دا ریشا خبرم کوي پلار تکین پلار په باور نه کوي داغي بیان بوس راشي مخکي نو چې یو پیر دروغ په یو سړي ثابت شو د دې لپاره محدثین او حضرات باندې یعنی ای به دا ترتیب یې خو چې کوم سړی نه به یو پیرم په ژوندۍ کې د دروغ خبره ثابت شو چې د دروغ ویل دي داغه به حدیث شریف نه نقل کولو وې د پر حدیث باندې اعتماد نشي کېده
بس نو دا رښتیا ویل دا د مسلمان شیوه ده. مسلمان دروغجن نشي کېدی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دې طرف ته اشاره فرمایلی ده چې دا د منافق نشانیان دي چې څوک دروغ وایي او څوک په امانت کې خیانت کوي. او بیا الله او یا وعده خلافی کوي یا بار بار قسمونه خوري. دا نشانیان خولی دي. رسول پاک صلی الله علیه و آله وسلم د هغه سړي چې هغه د منافقت دا نښې دي. په منافقانو کې دا نښې ډېرې زیاتې وي. نو وایي تاسو مخکې د یوسف په باره کې وایي داسې ګناه کړې وه او داسې خطا مو کړې وه، تاسو باندې به څنګه هغه باور کوي. فلن ابرح الارض او زه خو به پرې نه دم دې ځمکې لره. هغه مشر ورته وایي حتی یأذن لی ابي، تر دې پورې چې ما ته حکم وکړي زما پلار تاسو ځئ لاړ شئ، بس دا مال متام یوسئ، غنم جوار مې یوسئ. هغه به بادشاه سره کېدي، زه به دلته کې ایثار شم. زه نه ځم چې زما د پلار یقین پیدا شي چې یاره زما دا مشر زوی هغه دا ویلي و چې تر کومې پورې تاسو ټول هلاک شوي نه یئ، تر هغه پورې به دی نه پرېږدئ چېرته. نو زه هم ورسره پاتې کېږم، تاسو لاړ شئ بس. او یحکم الله، یا حکم د الله راشي لی زما دپاره سم، یعنی زما دپاره چې څه حکم هم د الله له طرف نه راغو، یعنی څه مرګ راله راغو یا هر څه حادثه راته پېښه شوه، زه به مړ شم دلته، خو زه ځم نه. او همدا هغه رورو چې چا ویلي چې دا یوسف قتلوي ما، او دی چې کوم دی خیر دی په دې شار کوی کې وغورځوئ او بیا ورته غلی غلی ګورئ چې قافله راشي او څوک یې وړي، ای به اوبو لپاره ډولچک کته کړي، ای به چې راوباسي نو هلک به یې پکې بس بو به ځي. نو مړ کوئ یې څه ده، خو بس زه ستاسو چېرته لرې به لاړ شي، په اته پته به یې مونه لګي. نو دا مشوره مو ده ورکړې. وهو خیر الحاکمین، او هغه بهتر فیصله کوونکی دی، الله طرف ته رجوع کوي. ګوره دې د پکې یقین ډېر زیات صحیح وو. ارجعو، بیا تاسو واپس لاړ شئ الی ابیکم، خپل پلار طرف ته. فقولو، او وایي ورته یا ابانا، ای زمونږ بابا جانا، ان ابنک سرق، بېشکه ستا زوی خو غلا وکړه، غلا یې کړې ده. وما شهدنا، او نه بیانو مونږه الا مگر بما علمنا، هغه څه چې مونږ ته کومه پته لګېدلې ده چې د هغه د بوج نه هغه شی راووتو. اوس د دې دوه خبرې دي، یو خدا چې باوثوق طریقې سره مونږ دا نشو ویلی چې خاص دا د غلا کړی او که نه په غلطۍ پرې دغه کې بند نه شوې یا بل چا پکې بند نه کړې، خو د هغه دغه نه راووته، دا دونه مونږ پیو چې د هغه دغه نه زمونږ د سترګو وړاندې راووته. اوس دې نه مونږ نه یو خبر چې دا هغه پکې اچولې وه یا بل چا والا پکې اچولې وه. وما كنا للغیب حافظین، او مونږه د غیب خبرو نگهبان نیو، یعنی د غیب نه خبر نیو. ګوره الله پاک د دې په باره کې مخکې فرمایل چې دا ټول عالمانو، یعنی د پیغمبر اولادو که نه، نو علم خو ورسره بیا هم د الله پاک وحدانیت بیان کو، او د غیب هغه دغې چې صیغې چې کوم ده الله طرف ته رجوع کراغي. واسأل القرية التي، او بیا تاسو تپوسو کوي، خیر دی د خپل یقین د پخولو لپاره، القرية التي، دا هغه بستۍ والونه، كنا فيها چې هغوی مونږ سره په دې سفر کې وو، والعیر التي، یا د هغه قافلې نه چې کومه مونږ سره هلته روانه وه یا هلته مونږ سره پاتې شوې وه. اقبلنا فيها، یعنی هغه کلیوالو نه هم دا خبره تپوس کوي، هلته هم دا خبره مشهوره شوه، او یا د هغه قافلې نه چې کوم د دې ملک نه هلته تلې وه، مونږ سره واپس څو داسې قافلې راغې ځای په ځای د کلو، نو هغوی نه خیر تاسو تصدیق وکئ، دی ورسره اضافه کې د خپل ځان دپاره د یقین پیدا کولو دپاره چې مونږ رښا وایو. او هغه وخت دا خبره نه وه کړې چې یوسف علیه السلام یې کله دغه کړی، او وایي د یعقوب علیه السلام نه مړو دا خبره هېره شو چې یاره په دوی باندې څوک ګواه ونیسو. بس بیا هغه لاجواب شو، بس کمیس یې راوړو، هغه وایي چې دا تاسو ته خپل نفس تاسو ته دا خبره خسته کړې، او پوه شو چې دوی دروغ وایي.
وإنا لصادقون او مونږه رښتینی یو په دې خبره کې. قال بل سولت نو بیا ورته هغه فرمایي بلکې تاسو د خشته کړې ده لکم تاسو ته انفسکم ستاسو ځانونو ستاسو نفسونو امره دا کار چې دې مرک کوي زه د پلار د مخې نه دې مرک کوي څنګه چې یوسف رکو زما د مخې نه نو اوس د رکولو مم دا کوشش کولو چې یاره دا مو یو ډرامه جوړه کړه چې هغه وایي چې تاسو ته به غنم نه ملاویږي او دی بوځئ ځان سره نو بس هغه مو هم پرېښو وایي دا تاسو ته خپل نفس وایي دا خبره خسته کړې ده. فصبر جمیل نو زه به ډېر ښکلی صبر کوم او بهتر صبر به کوم. عسى الله زرد چې الله سبحانه وتعالی ان یأتینی بهم جمیعا چې راولي ما ته هغوی ټول یعنی دواړو لره مال راولي. درې واړه اوس دلته کې درې کسان شو ځکه چې یو ورور ورسره یهودان پاتې شو هغه ورسره پاتې شو نو چې هغه ورسره پاتې شو نو یو هغه شو یو یوسف رک شوی مخکې یو بنیامین شو دلته کې ذکر جمع سیعه راغه کنی بیا به الله پاک ویلي چې هغه دواړه به ما ته الله راولي یعنی دلته کې به داسې صیغه استعمال کړې وه د یعقوب علیه السلام د خولې نه خو یعقوب علیه السلام دا وفرمایي یأتینی بهم جمیعا چې الله پاک به زر ماله دی ټول راولي. بیا هم لا هغه نه امید نو د یوسف علیه السلام د مرګ هغه لا یقین نو کړی چې یا به مړي یا به ختمي چرته. انه هو العلیم الحکیم بېشکه چې خو خبردار دی خو د هغه کار هر یو د حکمت دی. دې کې به زما امتحان وي او دا زما الله پاک امتحان اخلي د صبر امتحان اخلي. الله پاک دې مال صبر راکړي او زه به صبر کوم. نو دلته کې ګوره دلته کې د صبر دغه وکړو که نه نو مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل احادیث کې وایي تاسو عافیت والا معامله الله پاک نه غواړئ. دا مو وایي چې زه به صبر کوم ولې چې کله ته صبر وکوم نو بیا به الله پاک در باندې هغه بوج ایښي وي او ته به کې صبر کې به صبر د الله صبر هغه الله کارونو ته څوک صبر کولی شي. نو د دې دپاره یعنی په خپل ځان باندې اضافي عبادتونه فرض کول دا ښه نه دي چې بیا کولی نه شي. دغه شانتې اضافي څیزونه د دین کې په ځان باندې بوج اچول نه دي پکار چې بیا هغه وروسته ته بیا پیمانه شي او کولی نه شي او په ځان باندې واجب کړي. نو دلته کې الله پاک فرمایي چې وتولى عنهم او بیا مخ وګرځولو د دوی نه بس خپه شوتې مخې ته واړولو. وقاله او فریاد شروع کو یا اسفا او وی اے علی یوسفا اے یوسفا چرته به وبیضت عیناه او په جړا جړا سترګې سپینې شوې یعنی نظر لاړو. ومن الحزن فهو کظیم داغي په وجه سره او هغه به ډېر زیات په غم کې پروت و بس ځان له تنهایی اختیار کوي او کوټه کې او بس دغه الله ته خپل فریاد کولو او بس جړل به ډېر زیات او د هغې د وجې نه نظرم لاړو او بس ډېر زیات دغه شو. قالو نو دوی ورته جواب کې څه وایي تالله په الله مو دې قسم وي تفتؤ تذکرو ته خو به لګیا یې د هغوی په یاد کې یوسفه او د یوسف په یاد کې خاص طور حتی تکون حرضا تر دې پورې چې دا غم به تا اخري یعنی دا به تا اخري او ته به په دې غم کې ختم شي مرګ به دله راشي. او تکون من الحالکین یا به تعالی مرګ راشي یعنی مړ به شي. د دې غم د وجې نه به ته ډېر زیات بیمارم شي او بیا به دله مرګ راشي او یوسف علیه السلام په غم کې ته لګې او ته بیا هم هغه خبرې کې. نو قاله هغه ورته وایي انما اشکو بسی په حقیقت کې زما دا فریاد چې دی دا زما د پریشانۍ وجه ده. وحزنی الی الله او زه خپل غم د خپل الله په حضور کې پیش کومه. واعلم من الله او الله پاک
او زه خپې ما په دې باندې د الله د طرف نه ما لا تعلمون د هغه خبرو په باره کې چې د هغې تاسو ته علم نشته. اوس هم زما په زړه کې دا کټکه راځي، دا امید مې راځي چې یوسف به ژوندی وي او بنیامین او هغه خو تاسو وایي چې په قید کې دی، هغه خو راته پته ده او هغه بل نو دا یوسف نوم یې پکې ځکه واخیستو چې هغه خو مخکې نه رکو که نه د هغه نه، او دی دواړه خو بیا هم دا زړه صبر و چې زه ژوندي خو دي که نه، خو زه یاره هلته کې دي زما نه صرف جدا دي، نور خو خبره نشته، خو لیکن د هغه خو ورته پته نه لګي. خو د ده زړه کې دا یقین و، نو دلته کې هغې طرف ته اشاره کوي چې واعلم من الله، او ما ته لږه لږه پته لګي د الله د طرف نه ما لا تعلمون چې هغه تاسو ته د هغې پته نه لګي. یا بنیه اوس ورته بیا هدایات ورکوي خپلو بچو ته، ای زما بچو اذهبوا لاړ شئ فتحسسوا او تلاش کوي من یوسف علیه السلام لرا واخیه او دغه ورور، ولا تیأسوا من روح الله او ما مایوسه کېږئ د الله د رحمت نه چې کومه پورې یقیني د هغه مرګ پته نه لګي تر هغه پورې لګیا اوسئ د هغه تلاش کوئ. اوس تاسو ته یو جهد معلوم شو، جهد تاسو ته معلوم شو، طرف ته معلوم شو چې شاید چې هغه په مصر کې وي، تاسو لاړ شئ یو تلاش کوئ او ورور هم بیا د راوستو څه کوشش وکړئ د هغې لپاره. انه لا ییأس من روح الله، بېشکه چې نه مایوسه کېږي د الله د رحمت نه الا القوم الکافرون، مگر قوم کافران. کم کافران خلک چې دی خو د الله د رحمت نه ناامید دي، ولې چې خو د مرګ نه پس بس دایمي عذاب کې به مبتلا وي. ای دپاره خو دا خبره شته نه چې دی به چېرته ووځي دی د جهنم نه. فلما دخلوا، بس کله چې بیا دی واپس لاړه د پلار ورته حکم وشو نو دی بیا مصر ته لاړه. فلما دخلوا علیه، کله چې دی راغ یوسف علیه السلام طرف ته، قالوا نو وی یا ایها العزیز، اے عزیز مصر، مسنا رسیدلې دی و اهلنا زمون ټول خاندان ته الضر ډیر سخت مصیبت، وجئنا او مونږه خو راوړې ده ببضاعة هغه زمون کور کې چې څه سامانو هغه لوښي کودي یا هغه پیسې چې کوټه موټه کومې پاتې چې هغه په بازار کې نه لګي مو راوړي دي او د کور لوښي مو راوړي دي. دومره غربت پرې راغو په بل کال چې کله لاړ مزجات هغه ډېره معمولي ده جي، فریاد ورته خپل کوي. فاوفي لنا الکیل، نو یال اے عزیز مصر مونږ له پوره راکړه غنم. دا خو د دې قابل نه دي چې یاره ته مونږ له پوره غنم راکړې. وتصدق علينا او خیرات وکړه په مونږه. ان الله یجزي المتصدقین، بشکا الله جزا ورکوي خیرات ورکوونکو ته. اوس ته یوسف علیه السلام هغه خپل زړه خبره یادوي. قال دو ویل هل علمتم، آیا تاسو ته معلومه ده ما فعلتم بیوسف و اخیه، سچی وکړل تاسو یوسف علیه السلام سره او د ضرور سره، اذ انتم جاهلون، هر کله چې تاسو ناپوهه یی. قالو دوی ویل انک لانت یوسف، آیا بشکا ته هم تی یوسف. دی دا خبره ځکه وکړه چې د یوسف علیه السلام یعنی دا هغه واقعي چې ډېره موده پکې تېره شوې وه، نو دا خو بل چاته پته نه وه.
نو دی وی چې دا خو هغه یوسف ته ځکه ورته وی چې انک لانت یوسف آیا بشک ته هم یعنی یوسف قال نو دو ویل انا یوسف وهذا اخي او هم زیم یوسف او دا زما رور دی قد من الله علينا احسان کړی دی الله سبحانه وتعالى په مونږ باندې انه من يتقي ويصبر بشک څوک چې پرهیزګاری وکړي او صبر کوي فان الله نو بشک الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر المحسنين نزای کوي اجر د نیکانو خلقو قالوا تالله دوی ویل قسم په الله لقد آثرك الله علينا بشکا فضیلت در کړی دی تا ته الله سبحانه وتعالى په مونږ باندې وان كنا لخاطئين او هم مونږ خطاکار وو قال لا تسريب عليكم اليوم اوس یوسف علیہ السلام ولا تسلی ورکوي او ورته وایي یعنی دو ته وویل هیڅ الزام نشته په تاسو نن ورځ یغفر الله لكم معاف دکړي الله سبحانه وتعالى تاسو ته وهو ارحم الراحمین او هغه د ټولو نه زیات رحم کوونکی دی اذهبوا بقمیصي یوسی زما قمیص هذا فالقوه دا پس ورواچوي على وجه ابي پمخ د پلار زما یاتی بصیرا هغه بشي بینا یعنی دا هغه نظر به واپس راشي ځکه چې دوی ته ټول واقعیا بیان کا چې ستا په غم کې خو پلار چې کم دی نو هغه ډون شوی دی په جړا جړا باندې هر وخت جاړي شپه ورځ جاړي چې زما زوی چرته دی واتوني باهلكم اجمعين او راولي مالا خپل کور والا ټول صدق الله العظیم الله سبحانه وتعالى زموږ د ناسته په خپل درگاه قبول او منظور کړي او زمونږ او تاسو د ګناهونو درجېدو سبب دی وګرځي کله دې په معنا او په مفهوم کې زمانه څخه کمې زیاتې شوي الله پاک دې ماته او تاسو ټول ته معاف کړي او موږ سره دې الله سبحانه وتعالى رحم کرم والا معامله په دنیا او په آخرت کې وکړي او په آخر کې موږ ته د عظیم شان کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم